محترم زمون خیال لاره د مولایان قاریان چې دي د پرشتو د جزنري داسې ضروریات نه لري داسې مشکلات نه لري نو محترم د زمون تاسو د انسانان دي د مشکلات لري د ضروریات لري او دوی خپل ضروریات دبا کړي دي ځکه هغوی د بدره مونږ به د ظالمې معاشره کې ژوند او زندګي تېرو د کومې معاشرې زما یو مسلمان ورور ځي هغه په یو ډم باندې 10 لکه روپۍ لګول خو د هغه ضمیر به دي لیکن په یو عالم او قاري صاحب باندې 10,000 روپۍ لګول د زړه او ضمیر نه به دي هغه ته پته ده مونږ د هغه بېرحمه معاشره کې اوسېږو د کومې معاشرې زما یو مسلمان ورور ځي کوم بچی انګریزي تعلیم حاصلوي 10,000 20,000 تر 50,000 روپو پورې ماهانه د فیس ادا کوي ضروریات یې پوره کوي لیکن کم بچی چې د قرآن علم حاصلوي د دین علم حاصلوي هغه بچی دلته کې ورته قاري صاحب مولوي صاحب وویله بچی 1500 روپۍ فیس به راوړي بیا مونږ خلک ښه جومات نه هم راته دلته سکول جوړ کړو داسې معاشره کې به خامخا خپل ضروریات دباوئ خو محترمو الله به تپوس کوي د دې ولې یقین وکړئ الله به کوي د دې تپوس د یورپ معاشرې ته تاسو ورسئ هغه یهود او نصارا دي په غلط دین د قرآن د هغوی دین ته خواهشات پرېږدي دي هغه دین نه دی پاتې هغه د یهود او نصارا خواهشات دي هغوی هم د خپلو تجارتونو کاروبارونو تنخواګانو کې خپل مذهبي خلک مذهبي ادارې شریکې کړي دي